علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید لرم چې ټول ښاد او آباد به وي. ملګرو نن سبا د هر مدرسې والا دویم طالب علم د ذهن د حافظې مسله ده او د هر سکول والا سټوډنټ دا مسله ده چې حافظه کمزوري وي. خو نن درته هسې داسې یو علاج ولې ونه ښیم چې هغه علاج به وي د قرآن نه ښودلی به چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او قسم سره به یې ښودلی او په هغې باندې به تجربه حضرت علي رضی الله تعالی عنه کړي چې هغه به بیا د هغې نتیجه هم ښودلي چې زما حافظه له دې سره دومره تیزه شوه. یقیني زه دا وایم چې تاسو دا عمل وکئ، بالتجربه راته دا وایم چې ستاسو د قسم وي چې چاله یې فایده ورنکړله ما پسې رینګ وکئ، زه ستاسو مجرم یم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي، ترمیزي کې روایت شته، وی یو پیر زه د نبي صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناست وم، وی حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغی او نبي صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې ای د الله رسوله زما د حافظې ډېره زیاته کمزوري ده، ما ته چې زه دلته څه یاد کړم، یو آیات د قرآن یاد کړم هغه رانه هم یېري، یو حدیث تاسو نه واورم هغه رانه هم یېري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، وی ای ابوالحسن زه تا ته داسې یو علاج ولې ونه ښایم چې ته پخپله په هغې عمل کې نو ستا حافظه به هم برابر شي، تا ته به فایده درکړي، او چې بل چاته یې ښیې نو هغه ته به هم فایده ورکوي. نو زه هم تاسو ته وایم چې هغه علاج درته زه اوس ښایم، تاسو هم بل ته ورسوئ، تاسو ته به هم فایده درکوي، هغه ته به هم فایده ورکوي، او لازمي وکئ، د هر چا دپاره مفید دی او ګارنټۍ والا دی. نن حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ولې راته ونه ښایه، خامخا راته وښایه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې دا عمل به ته اووه زیارته کې د جمعې په شپه باندې د ماښام نه پس اووه ورځې به یې کې. خو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا څه وخت پس دقه علي رضی الله تعالی عنه بیا راغی او څه یې ویل، وی ای د الله رسوله وی مخکې داسې یو وخت و چې ما به د قرآن یو آیات یاد کړو هغه به زما نه هېر شو، اوس زما حافظه دې حد ته ورسېده چې زه 40 آیاتونه یادوم، او چې کله هغه قرآن کې د قرآن هغه آیاتونه دهراوم نو داسې لګیا یم لکه گویا چې قرآن راته مخې ته کولاو پروت دی، او مخکې به ما یو حدیث په مشکله یادو، اوس چې ستاسو نه څومره هم حدیثونه واورم ټول مې په حافظه کې ټکي په ټکي پراته وي، په هغې کې د یو چې کله دهراوم د یو حرف غلطي پکې هم نه. نو داسې یو ګارنټۍ والا چې علي رضی الله عنه پې تجربه کړې ده، او نبي صلی الله علیه وسلم ورته قسم وخوړ بیا چې په رب د کعبې مې دې قسم وي چې حضرت علي څه دی، مؤمن دی. اوس راځم دغه عمل ته، د عمل چې دی دا به اووه زیارته کې لږ تفصیلي دی، وخت به درنه اخلي، خو په هفته کې یوه ورځ ده، یوه ورځ چې مونږ دې له ورنه کړو نو ډېره زیات کمې به یې زمونږ، مونږ دې بیا حافظې هم نه غواړو، ځکه چې نن سبا مونږ ته معاشره داسې جوړه کړل ده چې د هر چا حافظه یې تباه و برباد کړه. که د مدرسې طالب دی د هغه هم حافظه برباد شوه، که سکولونو والا دي چې هغه خواص بازارونو کې پاتې کېږي د هغوی حافظې نظر حفاظت نشته جو هغه هم برباد شوي. نو علاج خو په کار دی که نه. او ما چې د کوم کتاب نه تاسو ته د عمل رانقل کړی دی په هغې کې دا هم لیکلي دي چې یعقوب علیه السلام نه د هغه بچو کله درخواست وکړو چې مونږ ته دعا وکړه، نو هغه ورته وایي ان قریب دی چې زه تاسو ته دعا وکړم، هغه هم د زیارت ورځې ته انتظار کوو چې د زیارت پر ورځ تاسو لپاره زه دعا وکړم، همدا دعا یادوله او دا طریقه یادوله. کله ته ښیم 4 رکعاته تهجدو ته به پاسې، او څه طریقه به تهجدو دا ټیم داسې چې دا ذهن لږ ریفریش نو دغه ټیم کې به دا وکړي، که سهار کې وی نشي پاسېدی نو د منځ حصه کې پاسه، او که په منځ کې نشي نو اوله حصه 9-10 بجې چې کوم ټیم خلک ویده کېږي. خو زه دا وایم که د عمل تاسو نه هم شئ کولی ګران یا څه عذر درته نو بل مسلمان ته ووایي هغه به ستاسو لپاره وکړي، او دا ویډیو شیر کړئ بل مسلمان به وکړي، دغه ثواب به تاسو ته راورسي، دا څه وشي د هغې عمل د برکته به ستاسو حافظه برابر شي. 4 رکعاته نفل به وکړي، خو په اولني رکعت کې د سورة الفاتحې نه بعد به سورة یاسین ووایي چې کوم په 22 سپاره کې دی، او په دویم رکعت کې به سورة الدخان ووایي چې کوم په 25 سپاره کې دی، او په دریم رکعت کې به سورة السجده ووایي چې کوم په 21 سپاره کې دی، او څلورم رکعت کې به سورة الملک ووایي چې کوم په 29 سپاره کې دی. 4 رکعاته وشو، سلام دې وګرځوو،
ناول خو په نبي صلی الله علیه وسلم او په نورو ټولو انبیاو باندې درود ووایه، یو 3 پیرې درود شریف ووایه، په ټولو انبیاو هم ویلی شو او په هغې کې بیا په نبي صلی الله علیه وسلم هم ویلی شو. بیا لږ استغفار ووایه ځکه چې ګناهونه داسې حد کېږي چې هغه دعا قبولیت ته نه پرېږدي. نو لږ استغفار او د الله حمد و ثنا، دعا په حمد و ثنا سره قبلیږي. نو د الله ثنا صفت الحمد ووایه، سورة الاخلاص ووایه، یا سورة الفاتحه ورسره واړوه، یا د الله چې کوم اسماء حسنا دي هغه واړوه. خو د الله تعالی حمد ثنا صفت په ښه انداز سره، ښه په عاجزۍ په انداز سره د نورو مسلمانان، هغه مسلمانان چې ستا نه په ایمان کې سبقت کړی دی، مخکې ایمان راوړی، هغوی دپاره هم استغفار ووایه. بیا یو دعا ده هغه درته ښیم، هغه به ووایي. هغه دعا چې ده نو هغه 8-9 لاین ده تقریبا، او دغه دعا نه به درته زه پکچر واخلم، په دې سایډ باندې به وي. تاسو دا دعا وګورئ او زما نمبر به انشاءالله که په وټساپ چا غوښته پوره طریقه به ورته هم در ولېږم، دا دعا تصویر به راته هم در ولېږم. دعا تاسو یادولی نه شئ، خو دومره ده د هغې موبایل نه یې واخلئ ووایئ، یا یو کتاب درته نوم وښیم د هغې نه راغستی شئ ویلی شئ. خو که دعا درته زه اوس وایم نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. هغه دعا به ووایئ په اخره کې، او څه به وکئ، بیا به دعا وکئ او 3 پیرې به اخره کې درود شریف ووایئ. دا یو طریقه شوه، 4 رکعاته مونځ په دغه صورتونو سره، او بیا اخره کې په دغه طریقه باندې استغفار، حمد و ثنا، درود شریف او ورسره دغه دعا، او ځان له پکې هم دعا وغواړه. دا 7 زیارته پوره که، 15 یا 7 د جمعې په شپه باندې اخیره حصه کې بهتر ده، کنی اوله کې. دا طریقه شوه 7 زیارته برابر ته دا وکړه د عمل، او که فایده یې در نه کړه نو زه ستا مجرم یم، ستا دې قسم وایي ما پسې رینګ وکړه. او که په طریقه پوه نه شوې نو سیټ به نمبر یې لازمي به یې ګورئ، او د ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ چې تاسو ته فایده او استفاده وشي. او د داسې اصلاحي ویډیوز لپاره زموږ پیج در سره لازمي فالو کړئ. مونږ به هم په دې دعا کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.